د سوات نوم اخیستو سره سترګو ته ښایستونه او ښکلاګانې مخې ته شي. د سوات سیلګریزې سیمې به ډیرو سیلانیانو لیدلې وي، ولې سوات کې داسې ځایونه هم شته چې په ښایست کې ثاني نه لري، خو کمو خلکو به لیدلې وي. په دغه ځایونو کې یو ځای ماڼۍ ده چې د تحصیل کابل په لوړو غرونو پرته ښایسته علاقه ده. د ماڼۍ اوسیدونکی محمد شاه وایي مونږ قدرت په جنت نازولی یو، شینکي، چینې او لوړې دنګې ونې راته سارا کوي. ماڼۍ چې کوم ده دا په سوات د منګور چې کوم سرخار دی منګور او بیا د کابل نه په 36 کیلومتره فاصله باندې منګور نه ده، په 32 خوا باندې د کابل نه په دې طرف دیولې په طرف ورته سړک راغلی دی. زموږ بارډر یا ولسوالي چې کوم شریکه ده هغه په دغه سایډ باندې زما په رایډ باندې د دیرسه شریکه ده په سکایلینډ په مقام باندې، او په دې بل سایډ باندې د اپر سوات سره هغه نه اخوا ګډ پیوچار دغه علاقې راځي، هغه سره زموږ ولسوالي شریکه ده. تاسو خبره وکړه دلته زموږ سره زموږ د علاقې چې کوم ده مهمن نوازۍ برخه مشهوره ده، خلک ډېر مهمن نواز دي، دوی بیا د میلمه دپاره خپل ټریډیشن دي او مشهور زموږ د علاقې چې کوم یو څیز د ماسته دي، ماسته خلک ډېر خوښوي ځکه چې دا خلک خپل دلته سرویس عادي او کوم میلمانه ورته راځي هغوی ته بیا دغه خپل د کوم ثقافتي خوراکونه چې کوم دي هغه ورته دي. مسلې د سړک لویه مسله ده ځکه چې سړکونه چې کوم دي دا د قوم کنستري سړکونه دي، دوی جوړ کړي دي او حکومت د طرف نه خاص پاملرنه ورته نشته دی. او د ځنګل په حوالې سره که موږ ووایو نو ځنګل زموږ ساده پورې محفوظ هم دی، ډېر محفوظ دی ځکه چې د حکومت د طرف په دې باندې څه کټایي څه مهم نه دی راغلی، خو البته د قوم د طرف نه لږې مسلې پکې شته. خو که کوم د خالي ځایونه دي موږ وایو چې په دې کې مطلب هغه بیلیون ټریز کې د هغې د دې نور پلانټیشن وشي او د شته ځنګل هم زموږ بچ شي، نو دومره ده چې زموږ د علاقې ښکلا به پاتې شي. که دې علاقې د خلک راځي نو په یو ټکي راځي چې د علاقه شیرخایي ده، په دې شیرخایي پسې راځي، په دې ښکلا پسې راځي. نو که دا شیرخایي د علاقې نه ختمه شي نو زه یم چې لکه دا خلک په دې طرف ته بیا ډېر نه راځي. د بټګرام نه راغلی میلمه عمر سواتی وایي ډېره ښایسته علاقه ده، که چېرې سړک ورته جوړ شي نو سیلانیان به ورته په اسانه راتلی شي. ډېره ښکلې علاقه ده د سوات، خو چې څنګه ذهن ته نوم راځي نو سیندریانې او ښکلا یو دم ورسره ذهن ته راځي که نه ځي. خو ډېره ښایسته علاقه ده او ډېر ښه خلک دی، ډېر میلمه دوست خلک دی، ډېر عزتدار خلک دی. صرف یو 2 پوینټونه دي چې هغه زه ستاسو په ذریعه باندې د حکومت نوټس ته راویستل غواړم. یو دا چې دلته چې کومې ونې دي ډېرې ښایسته ونې دي، ډېرې دنګې او ډېرې د عمر والا او ښایسته یعنې ځوانې ونې دي، نو د دې حفاظت وکړی شي. او بل دا چې حکومت چې کوم هغه بیلیون ټری پروجیکټ شروع کړی دی نو هغې کې نورې ونې دلته ولګوي چې دا چې کوم ځایونه لږ لږ خالي شوي دي نو دا هم ډک شي. دویم دا روډ چې کوم دی د دې ډېره غټه مسله ده، د دې ځای چې کوم اوسېدونکي دي هغوی ته هم مسله ده، خیر هغوی خو ګزاره کوي خو دې ته بهر نه خلک نشي راتلی. او داسې ښکلی ښایسته کلي دی چې زه وایم چې د کالام او د ملم جبې نه زیات ښایسته علاقه ده او صفا سوتره ده. او خو زمونږ یو بدقسمتي دا هم ده چې موږ زیاتې چې کومې ښایسته علاقې دي دا سیلانیانو ته ښیلی هم نشو که نه، ځکه چې هغه کوم خلک چې کله سیلانیان راشي نو بدقسمتۍ نه هغوی هلته کې هغه کچره او ګند او ګندګي دومره جوړه کړي چې هغه ځای او د صفا کولو څه انتظام نشته. که حکومت د دې ذمواري واخلي، ټوریزم ډپارټمنټ بالخصوص دلته کې د صفایي څه انتظام شروع شي، بیا خلک دې طرف ته راغب کړي چې دلته کې خلک راشي، نو د لوکل چې کوم خلک دی د دوی به هم ډېر غټ د کاروبار یو لاره جوړه شي. ماڼۍ که په ښکلاګانو کې مثال نه لري، خو په دې جدید دور کې هم د سړک د سهولت نه محرومه علاقه ده. دې سره یې ګڼ ځنګل هم غیر محفوظ دی. که چېرې حکومتونه ځنګل محفوظ کړي او د سړک بندوبست ورته وکړي نو د ځایي خلکو ستونزې به هم هواري شي او سیلانیان به ورته په اسانه تګ کولی شي. عصمت علي اخون، سنو پښتونخوا، ماڼۍ، سوات.